وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ محترم و عزت مند طلباء کرام ورونو، دا اللہ رب العزت نعمتنا عام انسانانو باندې هم دي، عام انسانانو کې بیا خاص کر په مسلمان باندې ډیر زیات دي، او په مسلمان په ټولو کې لوی نعمت اسلام دی. بیا په مسلمانانو کې په هغه خلکو د الله رب العزت ډیر لوی نعمت او خپل پیرزونه ده. کم خلق چې الله رب العزت د خپل دین د کار د پاره منتخب کړي، او مسلمانانو کې لوی مقام والا او لوی شان والا خلق هغه دي چې الله رب العزت هغه لره چون کی هغه لره غوړه کې په خپل بندگانو کې چې هغه د دین خدمتو کې د دین صفایان شي. لکه په دې دور کې داغي نمونه هغه خلق دی چې داغي نسبت د الله رب العزت د کتاب سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره او داغي د خادم علوم سره ای. چې زمونږ او استاسو دور کې د الله د کتاب خدمت ځنې په یو طریقه کوي، ځنې په بل طریقه کوي. څوک لګیا دی نو قاعده ښیي، دا هم د الله رب العزت د دین خدمت دی. څوک لګیا دی سپاره ښیي، څوک لګیا دی حفظ ښیي، څوک لګیا دی ترجمه ښیي، څوک د الفاظو خدمت کوي، څوک د معانیو خدمت کوي، څوک د الله رب العزت د کتاب د تفسیر خدمت کوي، څوک د تبلیغ خدمت کوي، بل ته رسي درس او تدریس کوي، او څوک د دې کتاب د نپاس خدمت کوي. دا ټول د الله رب العزت د کتاب خدمتونه دي. ځکه عالمان ذکر کوي د قرآن کریم 15 حقونه دي په مونږ او تاسو. یو دا چې د قرآن کریم باندې عقیده لرل چې دا مونږ ته د الله رب العزت د طرف نه لاریب بے عیب کتاب نازل شوی دی، او دا عقیده لرل چې دا الله رب العزت نازل کړی دی نو دا څه بې پایدي او فضول او عبث او کې په متفقه نه دی، دا د یو غرض د پاره دی. هغه غرض څه دی؟ هغه د الله رب العزت په ځمکه د الله غلامی کول دي، د بل چا غلامی نه کول. قرآن کریم باندې عقیده لرل، ایمان لرل، دا اول حق د قرآن کریم دی. دویم حق د قرآن کریم الفاظ د کول، او دریم حق د قرآن کریم ترجمه د کول، تفسیر د کول. سلورم حق د قرآن کریم دا قرآن کریم بل ته رسول، او پنځم حق د قرآن کریم د دې د نفاذ کوشش کول، دا په عالمی سطح باندې نافذ کول. دا د قرآن کریم حقونه دي په مونږ او تاسو. اوس دا حقونه که دنیا کې سوچو کې نو د دې دپاره څوک لګیا دي چې دا حقونه ادا کوي، نو دغه د قرآن کریم خادم دی. کاغه چته یو جماعت کې ناس دی، یو مدرسه کې ناس دی، قاعده خی، ناظره خی، حفظ خی، ترجمه خی،
د قرآن کریم درس خی، د قرآن کریم خادم علوم خی، او که څوک ناست دی هغه د دې قانون د دې قرآن کریم د نفاذ دپاره کوشش کوي، دا ټول د قرآن کریم خادمان دي. نو دا د قرآن په مونږ او تاسو حقونه دي. د الله رب العزت لویه پیرزونه ده په مونږ او تاسو چې الله رب العزت په خپل قدرت کامله سره زمونږ او تاسو زړونه د خپل کتاب خدمت طرف ته متوجه کړل. څوک د یو ځای نه راوسته او څوک د بل ځای نه او څوک د بل ځای نه او څوک ورته د یو ځای نه کېنول او څوک د بل ځای نه. دا د الله رب العزت لوی نعمت دی. خو د نعمت ناشکری کول دا عذابی. زمونږ ملک کې د نعمت ناشکری وشوه، سوره عذابونه رالل. اسلام نعمتو، د اسلام په نوم باندې خبره شروع وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. دا نعمت ناشکری وشوه، مختلف عذابونه نازل شو. د پردی دا د اسلام یو حکم و، داغی ناشکری وشوه وی میری جسم میری مرضی، کم عذابونه رالل. بل د دین چې کم حکم داغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمی نبوت، داغی ناشکری وشوه، دغه حکم په ځای نکړی شو، نو عذابونه را روان او مخکې تیر شوي نورم مختلفو طریقو سره عذابونه، یری هر چا سره یره. دا د نعمت ناشکری د وجې نه. دا اسلام نعمتو پدې کې د عزتو، دا دین دا قرآن نعمتو پدې کې د مسلمان عزت دی. او کله چې اسلام او قرآن دې پرې خودو ذلیله کېږي. ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ وی کنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، مونږ یو ذلیله قوم، الله مونږ له په اسلام عزت راکو. وی مونږ یو ذلیله قوم، مونږه وی ذلیله قوم او ذلت سو په وړو وړو خبرو جګړې سپیتوبو، یو به د یو نه راخکل کول او بل د بل نه. وی فاعزنا الله بالاسلام، الله مونږ له په اسلام باندې عزت راکو. فمهما طلبنا العزت فی غیره اذلنا الله. وی کله چې مونږ د اسلام نه بغیر په بل څه کې عزت ولټو نو الله به مونږ ذلیله کوي. په اسلام کې زمونږ او تاسو عزت دی. اسلام د قرآن شکل کې مونږ او تاسو سره راغلی دی. قرآن کې زمونږ او تاسو عزت دی. د قرآن خدمت کې زمونږ او تاسو عزت دی. او کنه مونږ او تاسو قرآن پرې خودو، د قرآن خدمت هم پرې خودو، نو ډیر ذلیل شو. علمو کی لګیای مدرسه کې 10 کاله 12 کاله تیر کی، خو چې پاری شي د وپاک سرټیفیکیټ وسغه اسکول کې استاد شي، بیا بالکل دین طرف ته اډو څه توجه نه کوي، اډو سو کې نوم والي دغه سه په ځای باندې پاتې شي. کلک عزم وکړي د اسلام د خدمت، د قرآن د خدمت. تعالی چې الله سلی کلی دی ابد لاسم درکې. نو د قرآن کریم عمر لوی نعمت بل په مونږ او تاسو نشته. دی لوی نعمت د الله رب العزت چې مونږ او تاسو کینول اندام د الله لوی نعمت دی. کله دی لوی نعمت ناشکری موکړه ذلیل بشو. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله وی ک ناشکری موکړه نو زما عذاب ګور ډیر سخت دی. دا الله رب العزت عذاب بیا ډیر سخت دی. نو چې علم تایکینولې د علم شکر څه دی او د علم ناشکری څه ده؟ دا چې یو سړی وایي چې الله شکر دی چې علم ته دی کینولم، دا د علم شکر دی؟ دا خو صرف د خولې هغه شکر شو. دا علم ته چې کینولې ستا اندامونو سره د دې شکر ادا کول څه دي؟ په اندامونو سره شکر ادا کول څه؟ په اندامونو سره شکر ادا کول دا دي چې ته کم کتاب ته ناسې، د کم کتاب خدمت تناسي چې قرآن کریم دی، د دې قرآن کریم چې خدمت په کم کتاب کیږي ټول کتابونه به ول زده کوي. ته د دې خدمت کوي، د دې نعمت شکر وباسي. د دې نعمت شکر به الله وباسي چې کله د دې خدمتو کې په صحیح طریقه او د دې په صحیح طریقه به ته خدمت څنګه کوي.
خدمت په صحیح طریقې سره داسې کې چې دا قرآن په څه باندې زده کېږي چې هغه علوم زده کړي، هغه علوم زده کړي چې علوم دې صحیح زده کړل نو قرآن کریم به صحیح زده کړي، او چې هغه علوم دې نه زده کړي نو بیا چې ظاهر کې څه لفظ لغت کې ګورې نو دای معنی به یو شانی مطلب به بل شانی، گمراه بشي، گمراه بشي، د علم په ځای باندې به درته گمراهي حاصل شي. اکثر چې گمراه کیږي هغه طالب گمراه کیږي چې هغه په مدرسه کې وخت صحیح نه تیر کړي، قرآن کریم د دې د خدمت د پاره چې سلازمي هغه صحیح نه کړي، خپل مهنت نه کړي. دیو جن استادانو به مونږ ته ذکر کول علم د پاره درې سيزونه ډیر ضروری دي. یو عفت ضروری دی، پاک دامنی ضروری ده، او دویم مهنت ضروری دی، سړی مهنت کوي، او دریم ادب ضروری دی. که ادب نه بیا سړی نه سبل شې جوړیږي، بیا لګیای استاد نه پیژني، مشر نه پیژني، چا نه چې زده کړه کړي هغه بیا نه پیژني، هغه پسیم بیا لګیای، او اکثر دین هغه شی جوړ شي، اج به وخت مجتهد یات جوړ شي، بے ادب نه دا جوړیږي. نو ادب انتهایی ضروری دی، او دویم مهنت ضروری دی. کله علم خدمت کول غواړي نو مهنت ضروری دی، که مهنت نه نو بس بیا بدن هغه بل څه جوړ شي چې اسی به بس ګرځي را ګرځي کوڅه گشته، هغه بدن جوړي، بیا به صرف گشتونه کې یو خوا بل خوا، بیا به د علم خدمت نشي کولای. نو مهنت انتهایی ضروری دی، او دریم عفت ضروری دی، پاک دامنی ضروری ده. که پاک دامنی نه و نو وروسته د علم کار د بندن نه اخیستل کېږي. دا درې سيزونه انتهایی ضروری دي د علم سره، عفت، ادب او مهنت. ځان کې چې مونږ او تاسو کوشش وکړو ادب هم راولو، عفت هم راولو، او مهنت هم راولو. چې کوم علوم د قرآن کریم د خدمت د پاره دي هغه ټول وایو، هغه ټول وایو دا د قرآن کریم خدمت ته خادم علوم دي، علوم عالیه دي چې هغه مونږ او تاسو زده کو. دا سی وایو مونږ ته به زمونږ استاد میر سمیع الحق رحمه الله هغه به وی د هندوانو ګرندوم وایي، وی د هندوانو ګرندوم وایي، ګرند د هندوانو چې سباله خو پیرات کولای شي کنه. دا یو نیم طالب وای زه منطق نه وامه، ولی مړه دینه خو انګلیش ښه دی، دا دومره غټ کمکل دی چې دومره بل غټ کمکل نشته. وای زه منطق نه وام، زه فلسفه نه وام. چې ته منطق نه وای د منطقیانو هغه کوپری عقاید به ته څنګه ښکاره کېږي. نن زمانه کې د شیعګانو کوپر کم حد ته رسېدلی، او شیعګانې ټول په خپل منطق ثابتوي. سوال چې ورسره بیا کېنه نو خبره به نشي کولی، خبره به بیا ورسره سوال نشي کولی. زمونږ استاد محترم مولانا ظفر احمد مد ظله العالی هغه خبره کوله، وی خان بادر مولوی صاحب د ګلګت وی هغه وی چې شیعه را سره وی چې باز د سره کوم پتاڼه کې خو وی چې باز په ټول په منطق کې په بل څه کې بنوي. ما ته چې کم شرط دی بالکل پای کې وی وګوره که صحابه پسې د بدر دویل نو بس بیا به خلبل ځای پرته روانه وي. وی ما ته وی شروع شو هاتانه کې چې کم مشر هاشم ناستو وی هغه وی یو درې څلور مقدمات کې خپل خپل مقدمات کې خپل د منطق او خپل خبره یو کړه. وی چې زمان نمبر شما درې څلور مقدمات کې خپل څلورمه مقدمه کې راګیر شو غلې شو، داغه جواب بالکل نشو کولې، بالکل غلې شو. آتانی والا ته جواب ورګ کنه د جواب نشو ورکولې، وی غلې شو. دې کې بس چې ارسته خطا شو نو صحابه پسې کنزل وکړل. یو مضبوط طالب وسره واشیه له داخله ووله او اشیاء ته چې وګوره زما بی عزتی شو ستا په ځای کې تانیدار تا تانیدار وته وی ډېر خو شو د خدا تاول کې دا شرط خو چې هر شرط معلوم خدا شرط په زما منی ناغه پس باندې ال تک راګیر کو دا په منطق باندې او چې د منطق نی ویل بیا به خلوه ته چینګ وینګ نیولی وای منطق نوام هر علم زکا. زمون استاد محترم میر سمیع الحق سے بوي وشاره جامی داسي وای داسي چې سباله مولا جامی را پاسي او هغه وای چې ولا چې د خو زمانه په دې شر جامې ډېر خپوي دو
ما لیکلی زه په دوره ښه نه پوهېدم چې سوره په دی پوهه شوی دی. هر کتاب کلک وایه دا د قرآن د خدمت دپاره وایي، دا بې ذات نه دي، دا علوم عالیه دي، اعلی بې ذات نه وي. ته کور کې رمبې هم ساتې، اډیران هم ساتې، ډیران هم ساتې، اډیران نه پلاشته کې ملاشته کې یو شی بل شی لرکې ولې دا دې پکاریږي فصل د لخه کوي. هغه یو آله ده د فصل لپاره. داسې فلسفه مو ساته، فلسفه مو وایه، منطق مو وایه، نور علوم عالیه مو وایه. کوم آیتونه مې چې لوستي وو نو په دې کې د حضرت موسی علیه السلام واقعه الله رب العزت ذکر کوي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل بیان کو نو داسې ډېر ښه بیان یې وکړو. چاته تپوس وکړه ستانه څوک بل لوی عالم شته؟ د موسی علیه السلام نه دغه ځای یو اجتهادي غلطي وشوه. اجتهادي غلطي معفوي، په هغې باندې یو اجر ملاویږي. مجتهد که مفتی نوم یو اجر ورته ملاویږي، چې مصیبي دوه اجره یې وله. حضرت موسی علیه السلام وی نه، موسی علیه السلام دا خیال و چې په انسانانو کې زه پیغمبر یم او زه د پیغمبر نه بل لوی عالم نه یم. الله رب العزت ته دا خبره خوښه نه شوه. موسی علیه السلام ته ویل زما یو بنده دی، د هغه نه علم حاصل کا. الله رب العزت د حضرت موسی علیه السلام دغه واقعه ذکر کوي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. دې آیت کریمه کې د علم د فوایدو نه یو فائدہ دا راوځي چې حضرت موسی علیه السلام خپل خادم خپل چڼي ته وایي زجزو همیشه بزو. طالب د علم د پاره راوځي ځان سره خپل خادم هم راولا چې چڼی دی. لفتاهو دویمه ته دا راوځي چې لا ابرحو. حضرت موسی علیه السلام وی همیشه به زمان. نو طالب چې د کور راوځي د اتو کالو اراده دی نلیږي. د اتو کالو اراده یې کړي، یا چا پکې د څلورو کالو، اوس پکې ځینې مجتهدین راوتي دي وایي چې 3 کاله علم دی وکړو نو په 4م کال دور حدیث کا وایي دې منځ کې نورو ته ضرورت نشته. ځکه خو خپل هم ګمراه شو، شیعه ته کافر نه وایي، خپل هم ګمراه شو او بل هم ګمراه کوي. نو چې طالب د علم راوځي نو دی به دا نه وایي چې زه اتو کالو لزم او شپږو او 10 کالو لا زیدې چې تر څو مې علم پوره نه دی حاصل کړی تر هغې پورې نه را واپس کېږم. اوس خو 8 کاله نیولي، 8 کاله علم. دا کم علم د شیعهګان 19 کاله علم کوي، مخکې به 40 کاله و. خو بیا وی عصري تقاضیم دی وی دا نور انګلیش یا اردو او دا سیزونه پکیم دی وی 20 کاله به کوس 20 کاله علم دی 20 کاله. او زمونږ مسلمان دومره بیغمه دی چې دی 8 کاله. او وفاقیانو خو تاغم کم کو پای کې چې زنو مدرسو ته لاړ شي شرطازي به تمو باسو، سلم دای خو ته مخ کې وباسل شرطازي به تمو باسو او کاپیه ته وباسل دا جامعہ الرشید کې ته کاپیه مباسل دا. نه د علم کتابونه خو ته وباسي، د علم والا کتابونه سبق اراده نه کوي. د اردو رساله ال تسهیل الادب دی. تسهیل الادب څه شی دی؟ بس د اردو یو کتاب دی، اردو پکې زده کیږي ودته. عربي خو پکې اسیم ته نشي زده کولای. عربی کتابونه اصل کتابونه، فارسی و فارسی کې ډېر تفاسیر شته، ډېر کتابونه شته دي. فارسی زمونږ استادو نه اټکا سلاړه، عربي زمونږ استادو نه پاتې شو په اردو سکه. نو لا ابرحو قصب د دانی چې یو څو ورځو د پاره او یو څو میاشتو د پاره وخو لګو، اتو کالو د پاره لګول بنئ. لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا. حضرت موسی علیہ السلام زین د پاره د علم حاصل اولو نو قصد مصمم دی. دا نوای چې ورزم او کګاړه ملاو نشنو واپس پکور ترازما دانوي چې ورزم او بس کستړې شم نو واپس پکور ترازما نوای. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین وی همیشه بروانیم تر دې چې دا دریابونو د یو ځای کېدلو ځای ته ورسم، یا به ډېره زمانه زمان
بیا حضرت موسی علیہ السلام چې روان دی نو داسې نه دی چې تشجیب روان دی. حضرت موسی علیہ السلام ځان سره مې د خوراک د پاره مغستلی دی. نو طالب د علم چې علم د پاره وځي نو ځان سره بس زاد او څه تحفه د لارې څه څیزونه لي چې لارې کې دې پکارېږي چې بل ته بیا سوال خو نه کوې که نه. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما ځان سره یې مې اګستلی دی. دواړه چې کله ورسېدل هغه ځای د یو ځای کېدلو د دریاب ته نو مې چې کوم وسخونه دواړو نه هېر شوی دی. هغه ځای کې لږ ستړي شوي دي نو دمه کوي موسی علیہ السلام او د خادم. موسی علیہ السلام ګټه ډډه لګولې وه او خادم یې چې و نو مې د هغه د لاسه ټوپې کو ریت مې او لاړ دریاب ته. څه ناشنا غوندې واقعه وشوه خو هغه خو ډېرې ناشنا لیدلې وې دا ورته هم دوره ناشنا نه وه ځکه ترې نه هېر شو. ګینې ناشنا واقعه چا نه هېرېږي نه خو هغه ډېرې ناشنا لیدلې وې نو دا ترې نه هېره شوه. فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو ونیوله لاره خپله په دریاب کې په شکل د سرنګ امه یې بس هغې ته یې ورټوپ کو. دا دواړه چې دغه ځای کې ورسېدل هغه مجمع البحرین ته واپس کېدل چې دی نه خواخوا سیم څوک نشته نو هغه خپل خادم ته وایي یاره هغه مې راکړه چې وخورو څه لږه ډوډۍ به وخورو. او ډېر ستړي شو. ولې ستړي شو چې کوم ځای د دی مقصد و نو د هغې نه اړېدلي و که نه. مقصد یې چې که خپل نه و پېژندلی کم طالب نو هغه به ستړی کېږي بې ځایه. موسی علیہ السلام خو مقصد پېژندلی او هغه خپل استاز معلومولو خو بیا هم دا مقصد نه واړېده نو کله کله طالب د علم چې دی راځي اګاړې د هغه ځای نه اخوا لاړ شي نو دی د غوسې او بدې ردې نه وي یا د چڼي ته نه غوسه کېږي چې تام نه وي خولم دی به ودی چڼي ته وایي تام نه وي خولم هلکه ته ویښ یا چڼی دې ودی ته چڼی ویښوه دی و چڼي ته وایي تام نه ویښولم چې د ځای نه ګاډی اخوا تلی دی. خیر دی چې ګاډی اخوا تلی بیا را واپس را روان شه که نه چڼي ته غوسې مه کوه. موسی علیہ السلام بیا واپس را روان شو چې یاره مونږ استاز هغه ځای چې ته پریښی دی او چڼي سره خبرې هم کوي خپل طالب سره خبرې هم کوي شکل یې ورته اوربوز یې ورته روان نه دی نیولی دی وایي که ده سره خبرې اترې کوي وایي دی بیا بېدبه کېږي. ته به د موسی علیہ السلام نه لوی مرتبې والی هغه خپل خادم سره خبرې اترې کولی. پنجابي مولا به ځان نه جوړی چې لاس هم میلاوی داسې پنجابي مولا ځان له بل شان سټایل جوړ کړی هغه طالب سره خبره قدرې دا خو ډېر څه لوی خپل توهین ګڼي. ته به وایي چې علامه راغلی ډېر غټ شی راغلی. حضرت موسی علیہ السلام او د خادم را روان شول او لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. هغه خادم ورته وایي ارأیت اذ اوینا الی الصخرة فانی نسیت الحوت. چڼي نه غلطي کېږي کله کله یې راپې راځي وایي زما خو هېر شوي د نبي علیہ السلام خادم او انس رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام به سکار د پاره ولېږه هغه به هلته ماشومانو به لبې کولې هغه به ورسره ولاړو ماشوم نبی علیہ السلام به چې ورپسې رالی په سر به یې وله لاس کېښوده به انسه نو چې هغه به وکتل نبی علیہ السلام ته ته به کار یاد شو انس رضی الله تعالی عنه به منډې کړې لاړ به هغه کار پسې. دا د نبی علیہ السلام ښه اخلاق او ښه آداب چې خپل خادم ته یې ښودلي وو لاس به یې وله په سر کېښوده هغه ته به کار یاد شو منډې به یې کړې. هغه د نبی علیہ السلام بیا کم صفات یادوي. نو طالب لوی طالب ځان سره کشر طالب راوستی دی هغه به خیال ساتي خدا نه چې بې ځایه به یې رټي. موسی علیہ السلام خپل خادم راټنه هغه ته ایمان خو مهیر شو او ورته وایي وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره او نو هیر کړی زمانه دی لره مگر شیطان یادول د دی. دا نسیان یو ښه کار نه دی نو د بد کار نسبت چاته کېږي شیطان ته ځکه وایي وما انسانیه الا الشیطان. او قانون خدا دی په مرا حکیم تاسو ویلی دي نورو کتابونو کې هم
چې وما انسانیه په کارو د قانون مطابق، ځکه یا نه رستو چې ضمیر راشي نو مجروري لکه فیه داسې علیه، نو دې ځای کې انسانی هووي. دا ولې مونږ ته به زمونږ استاد محترم مفتی شریف حسین صاحب وی وما انسانیو، دا ضمیر مرفوع کو د دې وجنه چې دا یو ناشنا کار شوی نو دا ضمیر هم څه ناشنا طریقې سره مرفوع کو، موافق خدا و چې مجرور راوړلی وی لیکن مجرور رانړو مرفوع راوړو، اشاره کوي دې ته چې ګوره دا ناشنا واقعه وه، کار ناشنا و نو ضمیر باندې هم د کسرې په ځای رفع راوستله چې په ناشناوالي د واقعې دلالت وکړي. نو بیا وایي چې دا ناشنا واقعه و نو اراده ته څنګه؟ نو شریف حسین مفتی صاحب وایي بیا واقعه ناشنا و خو ډېرې ناشنا لیدلې وي، ډېرې ناشنا لیدلې وي، نو وایي دا ورته هم یو دوره ناشنا نه ښکارېده ځکه تېره شوه. بیا چې کله خبره یې ورته وکړه موسی علیه السلام ورته زمونږ دغه ځای مقصود و، قال ذلک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، دواړه واپس را روان شو او هغه خپلو قدمونو باندې واپس راتلل، یو بل سره خبرې اترې کولی، اربوز نو پړسولی ښه خبرې اترې کولې، خادم سره خبرې اترې کول. هغه ځای کې بیا موسی علیه السلام هغه ته وایي چې کله ملاو شوی دی حضرت خضر علیه السلام سره، ورته وایي زه ستا تابعداري کوم او زه تا سره پاتې کېږم، خو ما ته به علم ښایي چې کم علم تعالی الله درکړی دی. هغه ورته کم شرایط کې ښودل، حضرت موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام منل. اوس دې مدرسې ته لاړ شي، شرایط د مدرسې چې وویني وایي زه دلته نه پاتې کېږم. نو راغلی سړی علم لای چې علم له راغلی د مدرسې شرایط په مني، او دغه وخت نه ستا د ادب پته لګي چې آیا ته د مدرسې او د مدرسې د انتظامی او د مدرسې د هغه مشرانو محتمم او د ناظم او د مدرسې د استادانو ادب کوي، مني او کوي نه مني. چې نه مني او دغه ځای نه لاړ شي بل ځای کې هم خامخا څه اصولي، نو ته به بیا هلته کې وایي چې دلته م اصول دي لهذا علم به دنه پاتې شي، خامخا څه اصول به مني. ځکه به استادانو مونږ ته وی العلم عز لا ذل فیه ولکن یحصل بذل لا عز فیه، علم عزت ته ذلت پکې نشته، لیکن چې حاصلیږي نو په ذلت حاصلیږي، عزت پکې نشته. العلم عز لا ذل فیه ولکن یحصل بذل لا عز فیه. نو چې علم دې زده کو د چا نه چې دې زده کو د هغه به هم ادب کې ادب به کې احترام به کې، داسې نه چې د بې ادبه غوندې کې بیا خپل استاد ته خوله واچوي، او چې خپل استاد ته چا خوله اچولې ده نو تاسو ته حال معلوم شوی دی. ظاهري د ماضي قریبه کې مقتل چې خپل استاد ته چا خوله اچولې و نو الله څنګه وشرمو. مفید الطالبین کې واقعه خود ته یاد ده، چا چې ویلي مفید الطالبین ډېر ښه کتاب دی، سمې جوامع الکلم دی پکې اول کې، پای کې یو واقعه راځي چې بوډۍ و نو هغې یو د شرمخ بچی ولیدو، ډېر پې خفه شو چې دا شرمخ بچی دی. د شرمخه بچی راوسته کور ته، او کور کې بیزه وه، هغې بیزې نه به یې وله پیله شل او هغه به یې د شرمخه بچي له ورکول. کله چې د شرمخه بچی لوی شو نو بیزه یې وخوړه. دا بوډۍ نه وه چې راغلې دا کتلي دي چې د شرمخ خو دا بیزه خوړلې ده. نو بوډۍ څه شعرونه ویلي دي مفید الطالبین کې را نقل کړي دي. هغه وایي قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب، قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب. بوډۍ وایي تا زما بیزا ووجله، زما زړه دې خوږ کړ او ته خو زمونږ د دې بیزې فرکټې وې، وانت لشاتنا ابن ربیب، ته خو زمونږ د دې بیزې فرکټې وې. او بیا ورته وایي غزیت بدرها وغدرت فیها فمن انباک ان اباک ذیب، تاله د دې بیزې د پیونه غذا درکړی شوی وه، خوراک درکړی شوی او تا د دې بیزې سره دوکه وکړه. فمن انباک ان اباک ذیب،
تاله دا خبر چا درکړو چې ستا پلار شرمښ دی. بیا ورپسې اخره کې یو ناشنا جمله وایي اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. وای کله چې طبیعت ناکاره طبیعتي نو نه والا ادب ورکوونکې پایده ورکوي او نه والا ادب پایده ورکوي. چې طبیعت بې ادب وي لکه غیر مقلدي د نن زمانې نو که ډېر ادب والا ورکوي او ډېر د ادب والا شی ورته ووایي خو مني نه هغه ځان ادب مؤدب کوي نه ادب پکې نه راځي. فلا ادب یفید ولا ادیب. نو چې خپل استاذ ته خلا چولې دا الله شرمولی دي او دا د شرمخانو طبیعت دی. هغه چې غټ غټ بریتی کنه د شرمخانو او راضی او هغه چې بس سيزونه فرید هغه شرمخانو د عادت دی. نو طالب د علم نه پزان کې د عادتونه نه راولي. طالب د علم د ځان نه دا کدا خوونه دا پکې دا د ځان نو باسي علم بو کې علم به ولا مفید وګرځي رستو به الله کار والی. الله رب العزت موږ او تاسو صحیح طالبان د صحیح علم د قرآن او د حدیث او داغه د خادم علوم جوړ کی. الله رب العزت مونږ او تاسو له دین باندې استقامت نصیب کی. الله رب العزت مونږ او تاسو نه خدمت د قرآن کریم په هر یو شعبه د دین کې واخلي. وصلی الله تعالی علیه